نبی علیہ السلام چې صفونه جوړ کړو د کافرو د طرف نه یو تنو عمر ابن وهب چې د ابو جهل ته وویل وی زه زما او د مسلمانانو دا لښکر ګورم چې دا څو کسان دي د استصور شو د عمر ابن وهب او چې داسې غیر چاپیره چکر ولګو نظر واچو کنه واپس راغی نو بل یو کافر حکیم ابن حزام دا ورسته بیا مسلمان شو خدای ټیم کې کافرو د حکیم ابن حزام لراغه یاره ما خو د مسلمانانو نه غیر چاپیره چکر ولګو خو ډیر لک کسان دي دا 300 کسان ما تخکاري 300 کسان به اندازتن او وسشه سره شتم نه اسلحه وسرم نشته دا خو پات داسې راغلي دی لک کسان دي میرا دی موږ له دوکه راکې دی موږ سره کوي اسلحه نه دی راغستې ولک کسان یو تش لاس مخې ته راغلي دي دی موږ له دوکه راکې چې موږ په حمله وکړو شاته نور کسان ناشتي خو دې مخې ته موږ له ذکر راغلي دي چې موږ په حمله وکړو هغه را باندې شا غاړې راپاسي زه ګورم غیر چاپیره نورم سي کوم بیا استوخته چې استوخته داس غیر چاپیره د غرون نه تاو شو راتاو شو لری پورې لاړ واپس راغی حکیم ابن حزام ته هم دک 314 برسو کو سره شته دینا ایسو کو سره نشته خو ما ته داسې ښکاري کنه چې دوی د مدینه منورې نه مرګ راوستي دي دوی د مدینه منورې نه چې دا 314 راغلي او تش لاس راغلي کنه دوی مرګ راغلي ځان وجني دوی خو مري خو چې دوی مري نو خامخا د ځان سره به یو کس زمونږ نه مړ کوي 300 کسان دی دوی خو مري ځکه تش لاس راغلي زمونږ مخله او موږ سره تورې دي نو دوی خو ځان وجني خو چې ځان وجني خامخا به زمونږ نه یو تن خامخا وجني د عمر ابن وهب ورته وی چې 300 کسان زمونږ نه مړ شي او دوی مړ شي دا هم زمونږ د قریش خلک دي زمونږ رور او نسب خلک دي نو چې دوی مړ شي او زمونږ نم دومره مړ کی دا غي نه پس به د ژوند بیا سمځي اب څه ژوند بیا موږ په مکه کې تیر کو چې دوی مو وجنو زمونږ نم دور نور مړ شي هغه ژوند بیا سخواني حکیم ابن حزام ورته ورکه دا خبره دي ټیک وکړه موږ دمرو دیمرو په خپل کې جنگ دی نو بیا موږ څه ژوند تیر کو په قافله د ابو سفیان چې زمونږ د تجارت قافله غتلې ده دلته کې څه شي جنگيګو دوی رااله دواړه او دوی دا خبره دغه ته وکړه د کفارو یو سردارو عتبه ویلو عتبه دغه 300 کسان راغلي دي او دوی به موږ وجنو خو دوی به زمونږ نه یو تن خامخا وجني نو څه شي دوی وجنو خپل خلک وجنو کنه نو چې دا جنگ ختم شي موږ واپس مکې ته لاړ شو نو څنګه به عتبه ورته دا خبره ټیک ته جنگ څه شي لکو جنگ ولې کو دا عتبه چې دی به د جنگ نه شاته کېدو دا عتبه او شیبه دارونه وو دوی د جنگ نه دا شاته دوه وجونه کېدل یو خدای چې دی هغه د دې غلامو د عداس نوم د دې عتبه غلامو د نوم عداس بیا د آزاد کړي وو دا عداس یو د نصرانی وو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې ایمان راوړی وو د نصرانیت نه توبګار شوی وو نو چې کله دا عتبه او شیبه راتله د مدینه منورې ته جنگ لا هغه په خپل قرآن خته نه پرې خودل په تاسو مزه ویولې نه ته ولې مونږ د خپل نیولې چې مزه هغه د الله رسول دی دا سره تاسو مقابله نشئ کولای خو ما ته پته نه چې هغه تاسو وجني مړ کوي خو نو په تاسو خپای مزه نه ورته ترشچا و چې دا د الله پیغمبر دی او زه ترشچا هم د الله پیغمبر دی او دا جارم ځکه چې په تاسو پس خپای تاسو ته مرګ روان یې نو دوی دا خبره په ځړه کې رااله چې یاره عادت سره ته چې الله پیغمبر د تاسو مرګ لازم دوی د جنگ نه لګ شاته کېدل او دویم دار چې د نبی رسول الله ترور عاتکه رضی الله تعالی عنها هغه خوب هم لیدلې وو پای کوم دې ته اشاره و چې دا کم خلک د مکې نه روان دي د مرګ لال ته روان دي نو دې د جنگ نه لګ شاته کېدل نو دې عتبه ورته دا ډیره خبره ده زما چې دا خبره د ابو جهل سره وکم بهرحال په دې کې بل تنور ابو جهل ته وی عتبه وی چې جنگ نه کو واپس ځو نه ابو جهل ورته وی عتبه خو ځکه دا خبره کوي کنه چې دا غزوه مسلمان دی د مسلمانانو په صف کې ولاړ دی نه خو خپل زوی بچ کی ځکه د جنگ نشاته کیږي او په دې کې یو تن وروغتو د مسلمانانو د لاسه یو کافر مرشه په لار باندې دا کې کسرور وروغتو
چې روغ ته کنه یلکه ستا غتر خو وی عتبه چې واپس زو ستا د روح بدل نه اخلي روح بدل نه اخلي اوس دا خلک را پارو نو هغه چغې کړي وی واه عمره خپل مړ رور یادو چغې کړي واه عمره وا زما عمره رور چې دا چغې شروع کړي په خلکو کې لږ غیرت را واچو چې دې مسلمانانو را لسړی وجله تاسو دې نه واپس ځئ بهرحال دا عتبه د خپل خبرې نه شو واپس شو وی صحیح ده چې تاسو وایي جنگ کو نو جنگ به وکړو صفونه جوړ شو یو طرف ته د مسلمانانو صفونه جوړ شو بل طرف ته د ابو جهل صفونه جوړ شو چې صفونه جوړ شو نو نبی علیہ السلام د هغه طرف نه درې تنه راوتل مقابله ته عتبه شیبه او ولید عتبه او شیبه او ولید دا عتبه او شیبه رونه او دا ولید زوی وو او د یو رارو نو یعنی دورونه او یو رارو وتل جګړه دې درې واړه وتل مقابله لا आवाज یو کوي تاسو کې څوک راوځي نو د دې طرف لم درې کسان ورورو عوف رضی الله تعالی معوذ رضی الله تعالی عنہ او عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنہ دا درې واړه صحابه کرام وروتل دا معوذ رضی الله تعالی دا عوف رضی الله تعالی عنہ دا رونه دي او دا د حارث زامن دي دا عفرا یو زنانه ده دا معاذ او معوذ نومونه به تاسو اوریدلی کنه دا د عفرا زنانه زامنو ته دی و زامنو درې د یو خاوند او څلور د بل خاوند او ور زامن په جنگ بدر کې شریکو دا سي زنانم تیری شوی دي ښا د عفرا رضی الله تعالی عنها و زامنو ور په جنگ بدر کې شریکو وواړه نو دا دې طرفم ورونه وروتلو عوف رضی الله تعالی معاوذ رضی الله تعالی او عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی دې مقابله ته وروتل چې وروتل عدمت نه تاسو کو تاسو کې دوی ورته رحتم من الانصار موږ د انصارو کسان موږ انصار یو تاسو خلک نه یو نو عدمه ورته تاسو سره زموږ اس کار نشته تاسو سره نه جنگي تاسو واپس شئ موږ زموږ د مقابله خلک وباسي مهاجر وباسي د مکه واره وباسي زموږ د هغه سره مقابله ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام आवाज کو وی حمزه دایترو وی حمزه وزا علی دایترزو علی رضی الله تعالی توزا او عبیده بن حارث رضی الله تعالی عنہ توزا درې صحابه کرام اوتل د دې طرفنا خود صحابه کرام مخونو باندې داسي صادر باندې تړلي صرف سترګې ښکارې دي مخونه پټو نه هغه طرف ته نه عتبه تاسو کو وی تاسو څوک نو حمزه رضی الله تعالی عنہ فرمایلی زه حمزه ما علی رضی الله تعالی زه علی ما او دې طرف نه عبیده بن حارث رضی الله تعالی عنہ زه عبیده ما نو عتبه ورته وی و زمون د مقابله خلک وروته ځکه دا د مکیو کنه و زمون د مقابله وروته بهر حال درې وړ د یو بل سره مقابله وکړه نو علی رضی الله تعالی عنہ حمزه رضی الله تعالی عنہ د عتبه په مقابله کې ورغه او علی رضی الله تعالی عنہ د ولید مقابله کې او د شیبه په مقابله کې عبیده بن حارث رضی الله تعالی عنہ دوی مقابله وکړه نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ حمزه رضی الله تعالی عنہ خپل لومبي گزار سره دوه کافر مردار کو خو عبیده رضی الله تعالی عنہ چې کنه په د باندې خپل مقابل گزارو کوندل خپل واله چې خپل ولا دې راتاو شو نو علی رضی الله تعالی حمزه رضی الله عنه محمد الله رسول ابل کافر مردار او عبیده رضی الله تعالی راوړو د نبی رسول الله خواته کې خودو چې کله د نبی رسول الله سلام خواته کې خودو نبی رسول الله والسلام ته فرمایي د الله پاک پیغمبر زه شهید یم نبی رسول الله والسلام ورته او فرمایي او عبیده ته شهیدی نو په دغه ټایم کې دی وی کاش چې ابو طالب ژوند دی چې ما ورته نن خودلې ابو طالب به اشعار ویلو وی نبی علیہ السلام به مونږ تر هغه پورې ورنکو کافر وتا تر سوچ مونږ خپل بیبیانې کونډې کړې نه وی کاش چې نن ابو طالب ژوند دی چې ما ورته ویلې چې مونږ خپل بیبیانې کونډو خو نبی علیہ السلام دشمن نه ورکو کاش چې دا شعر مې وته نن ویلې چې ستا د شعر مصداق مونږ چې سرونه په نبی علیہ السلام باندې شیندو بهر حال تدین بار جنگ شروع شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی او کم سفر چې رخکړو صحابه کرامو دله هغه ته ورننه وته او ابو بکر رضی الله تعالی عنہ سره ورننه وته او
په دروازه باندې عبد الله ابن رواحه رضی الله سعد ابن معاذ رضی الله په دروازه باندې سعد ابن معاذ رضی الله تعالی تور نیولې ولاړ دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله په سجده باندې پریوزي کنه الله ته جاړي نو کله سر اوچت کنه لاسونه اوچت کې الله ته جاړي نو حدیث مبارک کې راځي وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې لاسونه نیولي او الله ته لاسونه اوچت کړو دی خو جنگ شروع دی نو د الله په دربار کې دعا کوي وی الله په مکه کې مم ډیر کوشش وکړو الله په مدینه کې مم ډیر کوشش وکړو صرف دغه 314 مې الله تیار کړو هغه په خپل خیال به په سر باندې سرتور او اسلحه هم نه لري الله دغه 314 مې لراوست دي الله کو ستا خوخه چې د نن نه بعد ستانو نه غستل کېږي نو دوی راغلم لکه الله کو ستا خوخه چې په مقدس مکه ستا عبادت ورشي نه دغه 314 سره لملک الله خو کو ستا نوم په مقدس مکه یادېږي نو الله د دوی حفاظت وکړه لاس یې اوچت کړی او داسې جاړي ابوبکر رضی الله تعالی د شان راغی د ډیر عاجزۍ نه د نبی اسلام نه د صادر دسی او خو د اوږې ښکاره شوې چې ښکاره شو ابوبکر رضی الله تعالی راغی د صادر راوغه د نبی اسلام په اوږې واچو او د شاغ علی دسی تلاسونه تاو کړ چې وته کړی د الله پاک پیغمبر بس ک نور مجاړه بس کا نور مجاړه الله ستا आवाज وریدو الله ستا आवाज وریدو الله به دې صحابه حفاظت کوي د الله پاک پیغمبر بس کا علی رضی الله تعالی فرمایي وی جنگ شروع دی وی زه به ټیم په ټیم د نبی علیه الصلاۃ والسلام تماشې له راتلم وی په دې جنگ په دې دوران کې یو ځل میزان غلی غونته کې راویستو چې راویستو وی نبی علیه الصلاۃ والسلام خو رانم کنه نبی علیه الصلاۃ والسلام په سجده باندې پروت دی نبی علیه السلام په سجده پروت دی الله ته جاړي وی زه لاړم بیا لاړم جنگ ته وی بیا چې غزا وکړه داسې ستړی شوم بیا رالم د نبی علیه الصلاۃ والسلام تماشې له وی چې بیا مې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیکو بیا نبی علیہ السلام په سجده پروت دی وی چې په دریم ځل باندې کافر خو مردار کړو چې کوم قیدیان کړو غزا ختم شوله ویرالم چې نبی علیہ السلام بیا په سجده پروت دی ما ته د الله پاک پیغمبره مبارک شه مون غزا وګټله مسلمانانو فتح ومنتلا نبی علیہ السلام سر مبارک روچت کو د سجده نه دا اسلام دا صحابه کرامو ډیر په تکلیفونو باندې مونږ ته را رسولې دي ډیر په تکلیفونو باندې مونږ ته را رسولې دي یو صحابي وی زه داسې په صف کې ولاړو مکنه او چې ځان نه مخې طرف ته وکتل نوم راته یو هلک ولاړ دی او چې بل صف ته مې وکتل نوم راته وړوکی هلک ولاړ دی ځان نه په سوچ کوم دا صحابي وي په زړه کې واما چې که د کافر را باندې نظر شو چې یو طرف ته رانم هلک ولاړ دی بل طرف ته رانم وړوکی هلک ولاړ دی خو په ما باندې به رامنډه کوي ما به راګیرئ ځکه دا به و چې د سره ملګري واړه دي کمزوري دي نو ما به نه پرېږدي کافر زه په دې سوچ کې مچېره دا څه د ماشومانو په منځ کې راغلی یم که نه دا سوچ کوم په دې کې راته دا یو وي چې کاکاجي ما ورته وایي چې هو چې ابو جهل څوک دی هغه بل راته هم زه وایي چې کاکاجي دا ابو جهل څوک دی دا پکې کوم یو دی د مخامخ صفونو کې مونږ ته وښیه کوم یو دی مونږ ته وښیه ما ورته وایي چې تاسو د ابو جهل سره څه کار دی ولې د هغه تپوس کوئ نو هغه ماشومان راته وایي چې مونږ اورېدلي دي چې دی زمونږ پیغمبر ته ډېرې کنځلې کوي دی زمونږ د پیغمبر ډېر سپکاوی کوي هغه ته ډېر تکلیفونه رسوي مونږ ته یې لږ وښیه چې دا خبره ما واورېدله که نه زما په زړه کې چې کومه یاره وا ختمه شوه ما کتل په صفونو کې چې زه ورته ابو جهل په ګوته کړم په دې کې ناڅاپه ابو جهل په نظر باندې راغی ما ورته وایي چې دا پورې دی نه دغه دی دا پورې یو دی وی چې ما څنګه اشاره کوله بیا مې ماشومان لیدلی نه دي بیا هغوی په یو منډه ورغلي او د هغه نه تاو شوي دي تاو شوي دي په ابوجهل یې ګزارونه وکړه ځمکې ته یې راتاو نو یو و پکې هغه معاذ رضی الله تعالی د ابوجهل زوی اکرمه بیا چې فتح مکه کې مسلمان شوی دی فتح مکه باندې مسلمان شو اکرمه چې وکتل چې دوه ماشومان ورله پلار راګیر کړی که نه نو هغه په دې معاذ رضی الله تعالی د شانه ګزار وکړو چې ګزار یې وکړو لاس یې کټ کو خو صرف یو تسمه پاتې شوله د ماښامه پورې دی دک شانتې جنګېدو لاس پورې زنګېدو نو چې ماښام کېدو ډېر ستړی کړو د لاس که نه نو دا لاس یې د خپې د لاندې کړو داسې زور یې پرې کړو هغه تسمه یې کټ کړه دې راته په جنګ کې هسې خلل جوړېږي دغه معاذ رضی الله تعالی بیا د عثمان غني رضی الله تعالی په دور خلافت کې شهید شوی دی پاتې شوی ډېر وخت او معاویز رضی الله تعالی دا بل کشر ورور چې و که نه ملګری چې د هغه په دک کې غزوه بدر کې شهید شو بیا هغه شهید شو دغه ورور شهید شو دغلته نو ابو جهل دوی زخمی کړی ورته او کړی و چې کله غزا ختمه شوه نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل
چې د ابو جهل خبر را لواله نو صحابه کرام روان شو نو عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ اولید چې د پروت خصاب پکې شته دی صرف زخمی دی نو یو حدیث مبارک کې راځي او د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه په دې سینه کې ناستو په دې سینه ورته داسې کې ناستو د سینې ته وخت چې کې ناستو د سترګې دې وغړولې نو چې عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه باندې سترګې ولګېږي کنه اے د بيزو سرون کې ډېر اوچت ځای ته ختلې دا ابو جهل الفاظ وقا عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه په دغه ټایم کې وی اے د بيزو سرون کې نن ډېر په اوچت ځای باندې ناسي نو عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایلی وی او زدي پسینه ناسیم وی کول څه غواړي ابو جهل ورته وی عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایلی وی سر د کلم کو سر در نه کټ کو وی چې سر می کلم کوي کنه ستاده تور زما په سر کار نه کوي زما د تور والا په دې باندې را نصر وخه ستا تور زما سر نه وسی زما په دې تور باندې زما سر وخه خو یو خبره درته کومه په دې به عمل وکي عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایلی وی سو وی زما د اثر به د اوګو سره کټ کی ابو جهل ته وی زما د اثر به د اوګو سره کټ کی چې په نور سرونو کې د غټ کاری چې روبي سی وای چې د غټ کاری چې روبي سی وای او خپل مرګري ته دی وایا چې تاسو ورته پیغمبر وایي وی هغه ته وایا چې نن می در نسمر نفرت ته دومره می در نمخ کنه بس عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ چې تور اوچا تکړه سری تی وو سری نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا الله پاک پیغمبر د بدبخت د ابو جهل سر داده نبی رسول الله والسلام چې ورته قتل کنا او عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ ټوله کیسه بیان کړه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی یو زما فرعون د یو د موسی علیه السلام فرعون خو د موسی علیه السلام فرعون چې هغه کمزور او زما د فرعون نه ځکه چې فرعون چپور واغس کنه هغه آمنت برب موسی و هارون فرعون چې کله چپور واغس نه هغه چې کړی وی ما ایمان راوړ پر رب د موسی او د هارون باندې خو د ځن کدن ټیم په کې بیا توبې نه قبلې دي او زما فرعون په وخت د ځن کدن کوم دا وی چې ستاسو پیغمبر نه مې اوس دومره نفرت ته چې مخکې مې ته دورنه وی زما د فرعون د موسی علیه السلام د فرعون نه زیات سختو بهر حال غزا اوشولا الله تبارک وتعالى مسلمانانو ته فتح ورکړه ادا سے خیسته بیانات اوریدلو د لپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ او بیل آیکن سره کلیک کړئ ترڅو نوې مزید ویډیوګانې درځي